السلام علیکم ملګرو. پیټرول ګران شو. مولانا فضل الرحمن څه شو؟ په دې سکرین به درته د عالم ښکاري حضرت مولانا پیر شمس العارفین صاحب انتهایی د کمال او د حقیقت ډکې خبرې کړې دي. د مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې ضرور یې واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو خامخا یې لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. کم خلک چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته چغې وایي هغه خلکو ته د پیر صاحب دا پیغام ضرور ورسوي. لاول به د اسلام آباد په اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مولا لزای ورکي نو بیا چې په ملک باندې بد حال راشي نو د بو چې کها ہے مولا چې کله په دې ملک کې د قران خلاف د احادیثو خلاف د مدارسو خلاف خبر راشي نو زمونږ استاد په فیسبوک کې ډکی کها ہے فضل الرحمن کمزه کې دی مولا کمزه کې دی مدرسې والا چې د ووټ وخت راغی نو تا د مولا نو یاد زما یو مرید دی ماته وایي ماته نه وي خو بل چا دی وي تاسو ولې په دې خفه کېږئ چې په جومات کې او په حجره کې بې شمار چې نو خلک به ترکان ته آواز نه کوي کم دی کې ترکان چې پیزار یې وشتي که چمیار ته آواز نه کوي کم دی کې چمیار نو چې په ملک باندې بد حال راغی نو مولا ته به آواز نه کوي چې کم دی کې دی مولا نو زما یو بل مرید دی هغه ورته وی روري دلیل دی ښکلی دی خو ځای دی خطا کړی دی چې په کلي کې د ترکان له کور نه ورکړی او د اجرې او د جومات بیش مات شو ته وایي چې کوم ځای کې د ترکان دا اواز دی غلط دی لاول به ترکان له په کلي کې ځای ورکوي لاول به لووال له په کلي کې ځای ورکوي لاول به چمیان له په کلي کې ځای ورکوي لاول به ګرکان له په کلي کې ځای ورکوي چې بیا د کسب ضرورت راغی بیا ورته آواز کولی شي کوم ځای کې دی پلانې لاول به د اسلام آباد په اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مولا له ځای ورکوي نو بیا چې په ملک باندې بد حال راشي نو ته به چې کها ہے مولا خو شکر دی شکر دی چې دا بنگلادیش نه دی شکر دی چې دا مصر نه دی شکر دی چې دا ترک نه دی چې تا په اسلام آباد کې جماعت شهید کو او د شپې شپې دی به ونه ولګولې سار له په دغه جماعت کې د ماسپخین او د مازیګر موز په دغه ډاګه باندې د پاکستان علماو معاونینو عام مسلمانانو د هر مکتب فکر خلکو اگه زید تلی دی او التموس کړی دی حکومت ته پیغام ورکړی دی چې دا جماعت دی دا به تاسو جوړوئ او که تاسو وایئ چې مونږ نه جوړو نو دا به بیا مونږ په خپلو پیسو جوړو انشاءالله. راځئ زموږ ورونو په داسې حالاتو کې چې مونږ د څومره مشکلاتو سره مخامخ بیا مونږه تاسو د بچو د سبق ذمہ داری اخلئ. د ویډیو کتلو ډیره مننه. که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ضروري لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د پیر صاحب په خبرو باندې به هغه سړی لازمي پوهه شوی د کم سړي چې په دې ځای کې څه معمولي غوندې دماغ وي او الله تعالی څه عقل ورکړی وي نو یقینا هغه به د پیر صاحب د خبرو خامخا پوهه شوی وي. السلام علیکم ورحمت الله.